انسانان وس رسی اوس ګوره د الله جل شانه خپل دین دومره آسان کړی دی چې کله یو سړی مالدار دی نو دا به زکات ورکوي اسانتیا ته ګوره چې غریب دی زکات به نه ورکوي څومره اسانتیا شوه پیسې در سره شته زکات ورکه پیسې نشته مال نشته بنگلي ګاډي نشته اسباب نشته زکات مه ورکوه د بل نه واخله اسانتیا شوله همدغه رنګي کله ته بیماری نو روجي منیسه چې کله بیماری نشته روجي نیسه ګوره صحت اسانتیا را لګنه اوس که الله جل شانه حکم فرمایلی وي غوږ شه دې خبرې ته چېرې په هر حالت کې به که بوډاګان دي که ځوانان دي که ماشومان دي که ښځې دي او که سړي دي او که بیماران دي او که صحتیاب دي صحت والا خلک دي دوی به روجي نیسي نو چا ویلی شو چې نه چا نه نشو کولی د انسانانو دا مجال نشته چې الله جل شانه په کلام او په حکم کې خبرې وکړي خو الله جل شانه بیا هم اسانتیا کړې ده بیماری مونځ په ناسته کوه صحتمندي مونځ په ولاړه کوه بیمار شولې رکوع سجده نشي کولی مونځ په ناسته باندې وکړه قیام فرض دی قیام په فرض منځونو کې فرض دی خو چې کله بیمار شولې بس الله جل شانو فرمایي دغه فرض رکن دا پرېږده ته په ناسته باندې مونځ کوه اوس د بیماري سیوا شوله په ناسته باندې مونځ نشي کولی تکلیف دومره ډیر شو چې په ناسته باندې مونځ نشم کولی نو الله جل شانو فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پروا نه کوي مخامخ قبلې ته سملو په اشاره باندې مونځ وکړه یا الله دا بیماری خو دومره سیوا شوله دغه سړی دغه ښځه دا خو اوس په اشاره باندې مونځ نشي کولی نو الله جل شانو فرمایي چې په سر په اشاره باندې کله یو څوک مونځ نشي کولی او بیماری دومره سخته شه نو الله جل شانو فرمایي مونځ دې ساقط شو بس دا دې مونځ نه کوي ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دغه اسانتیا ده د الله جل شانو د خوانه په دین کې اسانتیا د سختی نشته یرید الله ان یخفف عنکم د الله جل شانه دغه اراده ده چې په تاسو باندې اسانتیا راولي اے مسلمانانو الان خفف الله عنکم وس الله جل شانه اسانتیا راوستله محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدین یسر دین آسان دی ولن یشاد الدین احد الا غلبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د دین سره پهلوانی شروع کړله د نیک عمل سره پهلوانی شروع کړله د هغې سره مقابله شروع کړه نو دا دین به پې غالب راځي ځکه اوس صحتمند دي سبا به مریضي هغه عمل چې تا په ځان باندې لازمي کړی دی اب به ته د بیماری په حالت کې نشي کولی او ځواني ته به بوډا کېږي هغه عمل چې تا په ځان باندې لازمي کړی دی هغه به د بوډاوالي په وخت کې د بیماری په وخت کې نشي کولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې صحابه راجمع شو درې صحابه راغلل د عایشې رضی الله عنها نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه دا تپوس وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې او د ورځې عمل موږ ته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب څومره کوي تهجد څومره کوي کله روجی کله بوزی د الله جل شانه ذکر اذکار دا څومره کوي تلاوت څومره کوي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلیریشو ګینټو هغه دغه عمل کردار خوی دا موږ ته بیان که شابه عایشې رضی الله عنها ورته فرمایل چې دغه وخت کې دومره روجي نیسي کله روژی کله بوزی نکاحونه هم کوي روټۍ هم خوري کله روټۍ هم ونه خوري دغه رنګې د شپې څه حصه کې راپاڅي مونځ کوي په څه حصه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا اوده کېږي کله ذکر کوي داسې وخت راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش وي د ورځې هم کله اوده کېږي د دې صحابو ځان سره سوچ وکړو شه خو د الله رسول دی او د هغه مخکې او وروستي ګناهونه خو الله معاف کړي دي خپل اجتهاد یې وکړه خپل استنباط اوس دې وخت کې وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل چې دا ورته لږ کم ښکاره شو هغه ته خو الله
ګناونه معاف کړي دي او نشته دی مخکینی او رستنی اخو سید الانبیاء دی د پیغمبرانو مشر د پیغمبرانو سردار دی نو موږ به داسې وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل نه به عمل لږ زیات کړو یو پکې قسم وکړه به د دریو صحابهو کې والله لا انکح ابدا زه به په عمر کې نکاح ونه کړم بس نکاح به نه کوم د ښځو د بچو نه به فارغ یم او بس بېغمه به خپل منځونه او اودسونه او تلاوتونه او جهادونه کوم او تبلیغونه به کوم سوچ کوه ظاهري دا خبره خو ټیک ده ځکه نکاح نه کوي د څه دپاره چې د ښځې په نفقه کې د ښځې په حقوق کې مشغوله نشم د بچو په نفقه کې د هغو په حقوق کې مشغوله نشم او الله جل شانه ته به دا خپل ځان وقف کړم ظاهري خو خبره ټیک ده اوس دا بل صحابي وایي زه به والله چې د شپې سترګه پټه نه کړم او ټوله شپه به الله پاک ته ولاړ یم او مونځونه به کوم او ذکرونه به کوم او تلاوتونه به کوم په ظاهره خبره ټیک ده چېرې ټوله شپه یو سړی ویښ دی منځونه کوي تلاوتونه کوي اذکار کوي تسبیحات وایي دا خو بهتره خبره ده خو ده په ځان لازمه کړه چې ټوله شپه به زه ایښیم او زه به سترګه م پټه نه کړم او د الله عبادت به کوم بل څه ویل وایي زه به ټول عمر روجې نیسمه او کله به م د ورځې زه روټۍ خولې ته وینسم اوبه به خولې ته وینسم بس روزانه به زما روجې فرض روجې چې راځي خو به مې روجې خو ورسره به ټول عمر چې زه ژوند یم نفلي روجې به روزانه نیسم روزانه به یې نیسم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه خبر شو چې صحابو دغه رنګې قسمونه کړي دي دغه رنګې عبادات په ځان باندې لازم کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې وړه ځان ته راوغوښتل او ورته فرمایي ای د الله بندګانو زما نه ولې په عبادت کې مخکې کېږئ زه د الله پیغمبر یم چې زه کوم عمل کوم دا بهتر عمل دی د دې نه بهتر عمل نشي کېدی زه نکاح کوم ته ولې وایې چې زه نکاح نه کوم یو صحابي دا ویلي و که نه چې زه به ټول عمر کې نکاح ونه کړم عبادت ته به ځان فارغه کړم ما نکاحونه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي النکاح سنتي نکاح زما سنت دی او څوک هم چې زما د هر سنت نه مخ واړی فلیس مني زما د امت نه نه دی نکاح کوه او د نکاح سره عبادت هم کوه دی بل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خطا دا ویلی دي چې زه به بالکل روژه ماته نه کوم اور وخت به روژه یم زه د الله نبي او پیغمبر یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زه روژه نیسم او زه بوزه کېږم کله روژه نیسم کله روژه نه نیسم نفلي روژې نو زما په عمل باندې عمل کوه ښه دا تا په ځان باندې چې دا روژې لازمي کړي دا تا صحابي ښه نه دي کړي دا د دین سره پهلواني شروع کړې ده او دین سره به پهلواني نه کوې دین به په تا باندې غالب راشي دغه رنګ یا بل ویلو چې زه به د شپې اوده نه شم هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا دا څه ویلي سخته خبره دې کړې زما صحابي زه اوده کېږم هم د شپې او منځونه هم پکې کوم زه د شپې اوده کېږم هم او ذکرونه هم پکې کوم نو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه کړل د حدیث نه مسایل راووتل ډېر زیات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه به نه مخکې کېږي بل عمل احسن عمل بهتر عمل الله ته هغه دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل موافقي یعنی تبا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل موافق کې نو ستا عمل به الله جل شانه ته رسیږي قبولیت ته رسیږي الله جل شانه قرآن عظیم شان کې بار بار فرمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ او جون پیدا کړی دی د څه لپاره نتیجه راوځي لیبلوکم انسانانو اے پیریانو چې ستاسو نه امتحان واخلي ایکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې ډیر ښایسته او مزیدار عمل کوي نو احسن عملا نه مراد څه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل عمل برابرول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې چلیدل دغه ته احسن عمل وي مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر دو رکعت سنت کړي دي د سحر د فرض نه مخکې دا ډیر بهتر سنت دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو د اسونو د خپو لاندې گیر شولې نو بیا هم دغه 2 رکعاته سنت نامه پرېږدئ. دا ډیر بهتر سنت دی. کوشش کوئ چې د سحر سنت دا په کور کې کوئ. د سحر په سنتو کې سنت طریقه دا ده چې په کور کې وشي. بله سنت طریقه پکې دا ده چې لږ مختصر وشي، او بله سنت طریقه پکې دا ده چې قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد صورت پکې ویلې شي. دا د سحر په سنتو کې سنت طریقه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رکعاته 2 کړي دي، او که سړی وسوي چې یاره دین کې رضان نه خبرې راوباسي او دین سره پهلواني کوي، یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله پیغمبر و، هغه چې 2 رکعاته کول نو دا خو ډیر عمل دی د هغه دپاره، ځکه د هغه ګناه نشته او نه تکېږي او هر څه الله معاف کړي دي. نو راشه زه به 4 رکعاته کوم دغه سنت به زه 4 رکعاته کوم، نه د بدعت کو د ګناه کار وکړه د احسن عمله باندې عمل وکړه، دی باندې ته الله خفه دی. سوچم شته یاره که سار سنت تاسو د فرض نه مخکې 4 رکعاته کوئ، 2 رکعاته کوئ، او که سړی و چې 4 کومه سجدې هم پکې ډېرې راغللې محترمه، غوږ شه، تسبیحات هم پکې ډېر راغله، ټیم هم پې ډېر ولګېد، قیامونه هم پکې زیات شولو، رکوګانې هم پکې زیات شولې، تلاوت هم دې پکې زیات وکړه. نو په کار خدا وه چې د 2 رکعاتو نه په 4 کې ثواب ډېر وی. پوهېږئ که نه 2 روپۍ ډېرې دي که 4 ډېرې دي؟ تاسو ته وایم 4 ډېرې دي که نه؟ نو په دې خو پوهېږئ که نه؟ د روپو باندې موږ تاسو خو پوهېږو، ځکه دا مثال د روپو در کوم، ځکه سیبه د روپو د سپینو او د سرو او د ګاډو د بنګلو سیبه د دې دور دی. نو مثال د روپو در کوم چې د 2 روپو نه 4 روپۍ ډېرې دي، ښکاره خبره ده، لیوني هم پې پوهېږي، ماشومان هم پې پوهېږي. خو نه، هلته دی د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعاته کړي دي، ته پې الټه ګناهګار شولې. ولې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په دغه وخت کې 2 رکعاته راغلي دي، 2 رکعاته راغلي دي. نو پته ولګېدله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل موافق د هغې په طریقه موږ او تاسو عمل ونه کړ، دغه عمل مردود دی. الله جل شانه ته نه رسي، ځان به ستړی کړي.